نو دی د مدینې نه راغی، ده په مکه کې د یو کس سره دوستانه وه چې هغه امیه بن خلف و. دا دواړه خپلو کې ملګري وو د اسلام نه مخکې هم. نو که چېرې دی به د مدینې نه راته نو ده سره به یې سټې کوله، ده سره به پاتې کېدو، او که چېرې د امیه بن خلف به مدینې ته تلو نو حضرت سعد رضی الله عنه سره به پاتې کېدو. نو یو موقع کې حضرت سعد رضی الله عنه راغی، امیه ملګری مو دوستانو ورته ویل داسې کار دی، ته خو زما دوست دی او پخوانه دوست دی. نو زه راغلی یم، لږ داسې موقع وګوره، داسې ټایم کې بهر وځو چې زه لږ یو طواف وکړم د بیت الله شریف. راغلی یم طواف دپاره. دی وایي خیر دی لږ صبر وکړه زما ملګري یا داسې لږه غونته کې غرمه شي، دا کافران د ابوجهل دی دوی کورونو ته وردن نه شي، نو بیا به دواړه لاړ شي. چې د کوره راووتېدل نو ابوجهل مخې له ورغی. دی وایي چې د چا نه مې یوه وه، د چا نه پټېدم هغه مخې له راغی، ما ته ده ته وایي امیه دا څوک دی؟